نن مختصر شان یو مسله تاسو ته بیانوم ځکه چې دا د رمضان المبارک آخري جمعه ده او بیا بل جمعه په دې کې نه راځي. په دې آخري جمعه باندې دوه مسلې تاسو ته ذکر کوم. یوه مختصر ذکر کوم چې هغې دپاره عام فقهای کرامو دا خبره ذکر کړې ده چې د دې حدیث نه استدلال کړی دی چې رسول اکرم سید عالم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د رمضان المبارک په میاشت کې یو فرض په او یو فرض قبلیږي او یو سنت چې دی دا په فرض قبلیږي. نیکی په او یعنی عام سنت او نفل په فرض عمره ثواب دی او یو فرض په او یو فرض قبلیږي. نو د دې په استدلال سره بعض علما د رمضان المبارک په دې آخري جمعه باندې دا پنځو منځونو قضا را ګرځي او دې ته دې د قضای عمري نوم ورکړی دی. نو قضای عمری خدا نه ده خو یو مستحب او نیک عمل دی ولې چې د ټول عمر قضا په دې باندې نه راګرځي. لکه یو سړی د سحر لمونځ قضا راوګرځي نو دا ولا الله په یو فرض قبلی نو داسې شو لکه چې د اویا منځونه قضا راوګرځول. بعد الله د احسان او د مهربانۍ یو حکم دی. یا د ماسپښین فرض راوګرځول نو داسې ده چې دا یو فرض ولا الله پاک په او یو فرض قبلی. داسې مازدیګر لمونځ والا ماښام ماسخوتن والا وترم پکې فقها یادوي. نو په دې مناسبت سره دغه منځونه د هر منځ سره کول او په دې آخري جمعه باندې او یا ځان ته ټول په یو وخت کې ادا کول دا جایز دی او دا یو ښه عمل دی او بهتر عمل دی. باقی پاتې شه په دې کې د جمع په جمع باندې کول په دې کې د علماء اختلاف شته دی. نو په دې وجه باندې په جمع کې څه نه څه اختلاف واقع کېږي. ولی چې ته به د یو سحر مونځ نیت کې نیت له اعتبار دی او بیا به ستا مقتدي چې تا پسې نیت تړي هغه نه به بل فرض قضا شوي. نو د دواړو په نیتونو کې جداوالی ښکاري او اقتدا هلسې کېږي چې د امام او د مقتدي نیت یو وي. نو هغه بیا راګرځي. په دې وجه مونږ هم مخکې په جمع باندې به کله کوله دا مونځ چې فقهاو کتابونه ما ولټول نو هغې کې دغه یو مسله ده چې اختلاف د نیت راځي. د نیت د وجې جمع باندې پکې کراهیت شته او ځان ته هر سړی کولی شي. او قضای یومي چې نبی علیه السلام کړې وه د خندق په موقع باندې هغې ته قضا یومیه ویلی شي. هغې ته قضا عمري نه وایي چې هغه د حضور پاک او د ټولو صحابانو په اتفاق دغه منځونه معلوم قضا شوي چې هغه کندې د کفارو د مقابلې دپاره کنیستله نو د ټولو نه یو منځ لکه د یو منځ د ماسپښین او د مازدیګر او د ماښام یا دغسې نو د یو ورځې منځونه مسلسل د ټولو یو نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک هغه قضا یومیه په جمع باندې بیا کړې وه په جمع کړې وه ولې چې قضا یومیه وه او قضا عمري خدا عمري دا ده چې عمر کې تا نه څونه منځونه پاتې شوي د هغې راګرځول د فرضو پتا فرض دي او د واجبو پتا واجب دي دا به راګرځې او کچره بیا هم تا راو نه ګرځول او بعضې منځونه تا به ذمه پاتې وو فرض یا سنت یا واجب. سنت و قضا خو به هر صورت شته دی نه
سرا د دغه ورځې نه لکه یو ورځ کې سړي نه سنت پاتې شي هم د دغه ورځې سنت قضا راګرځولی شي او د ډېرو ورځو سنتو قضا بیا نشته نو که یو سړي باندې قضا منځونه پاتې شوي دي یا روجې پاتې دي نو د هغې دپاره بیا قانون شریعت دا مقرر کړی دی چې د هر مز په بدل کې به د مال نه د هغې هر مز په بدل کې یوه فدیه ورکول کیږي چې هغې ته بیا خلک فقها چې دی اسقاط ویلی شي حیله اسقاط یعنی په دې ساقطول د منځونو د ذمې د میت نه او یا ورته مقصد دا دی چې هغه منځونه د ده په غاړه دي چې هغې باندې د ذمه خلاصه شي او د هر مز په بدل کې دی هغه فدیه ورکړي دغسې روجې پې پاتې دي د هر روجې په بدل کې دی هغه فدیه ورکړي نو دغې ته حیله اسقاط ویلی شي او قسم یې کړی دی قسم کفاره یې نه ده ورکړې مات کړی دی او کفاره پې پاتې ده نو د هغې قضا ورکول د هغې قسم کفاره ورکول دا واجب دي نو دا هم چې کوم دی نو پس د وفات نه د ده د مال نه د ده وارثان به یې کوي چې د هغه ذمه پې الله پاک په قبر کې خلاصه کړي او غاړه ازاده شي یو صحابي راغی یا رسول الله مبارک زما په پلار باندې منځونه پاتې یا روجی پاتې وي مشکات شریف و ترمذی کې دا حدیث دی کتاب الصوم رسول الله مبارک ورته وفرمایل نه هغه صحابي وایي چې یا رسول الله زه د هغه نه هغه منځونه قضا راګرځولی شم چې راوګرځومه نبی علیہ السلام وی لا ولکن یطعم عنه کل یوم مسکینا لیکن دا هغې د طرف نه د طعام ورکړي شي هر ورځ د یو مسکین برابر طعام د خوراک چې دی پې د ورځې خوراکو شي هغه دې ته ادا کړي شي نو لہذا دې ته ویلی شي هغه د روجو کفاره یا د منځونو کفاره نو دا ورکول بیا پس د وفات نه د مال نه د مال په ذریعه باندې دا واجب او دغه شانتې که په خپل ژوند کې دی لګیا شي او قضا راګرځي هر لمونځ سره او یا روجې نیسي نو هم کېږي غاړه خلاصېږي نو دا یو مختصر مسله ما تاسو ته ذکر کړه چې تاسو نن جمعه ده صلات تسبیح پکې وکئ یا مثال قضا منځونه راګرځوئ ځان ته نو دا بهتر عمل دی څه نه څه اجر پې الله پاک سړي ته ورکوي دویمه مسله مې دا بیانوله او په دې کې ما تقریبا 3 روایته ذکر کړل وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حضرت ابی هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فرمائلی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی صوموا لرؤیته وافطروا لرؤیته تاسے روجی نیسے پلیدلو د میاشت باندې او اختر کوي پلیدلو د میاشت باندې چې میاشتم اولیدا کوجکه اختر مناو فإن غم علیکم پس کچر پتا سے باندې میاشت پټ شوا د وجه د عذر نه یعنی په 29 باندې میاشت وګوره کم اولیدا نو بس روزه کې کم اولیدا اختر کې کم اونلیدا او د یو عذر د وجه نه د ریاضی د ورجینا ف29 باندې تاسو میاش بیا نموندا نو فاکملوا عدت شعبان 30 بیا تاسو پوره کې د شعبان 13 ورځې پوره کې د شعبان د میاشتې 13 ورځې تاسو پوره کې روزې برابر کې متفق علی حدیث اوس دا یو حدیث ته دینه مخکې بل حدیث هم دغه څه دی چې رسول الله مبارک فرمایي چې والشهر 29 لیلة وی کله میاشت یو کم دیر شوي
او کله د دیر شوي نو که په یو کم شپه باندې ولیده نو بس عمل پې وکړې او که په یو کم باندې ونه لیده نو بیا چې کوم دی 13 پوره کړې. اوس دلته کې مسله دا ده چې د میاشتې لیدل دا د څومره کسانو دپاره چې وویني او د هغې په عمل باندې قول باندې عمل شي هغه کافي شي د ده دپاره هغې باندې نور مسلمانان عمل وکړي. د دې دپاره معززو یو خدا ده چې د دې نه قاعده یو یاد آیات ساتئ چې دا میاشت د الله تعالی په قانون کې عمده یوه میاشت ده دویمه نشته. نور عمده یو نور دی دویم نور نشته. شپه ورځ دا عمده یو ده د الله په قانون کې. صرف د بعضو ځایونو کې د نیمې ګنټې فرق دی لکه افغانستان او پاکستان 25 منٹ فرق دی یا 20 زیات نه زیات نیم ساعت کا او دی بونډرې نه چې وړې بیا خو اړو فرق نشته تر جلال آباد پورې تر کابل د سیریا پورې تقریبا دونه فرق نه دی یو شان. او سعودي عرب زمونږ نه تقریبا 2 غنټې وروستو هلته کې نور پریوځي او 2 غنټې هم څه خاص فرق نه دی ځکه چې د مانځه کم سے کم د مازدیګر د مانځه نه تر ماښامه پورې هلته خو څه 2.5-3 غنټې فرق هغې ساتي ولې چې هغې د مازدیګر لمونځ په وخت باندې کوي. تاسو خیال نه کنه هلته نن سبا 3 بجې د مازدیګر لمونځ کېږي او مونږ یې دلته 100 بجې کوو 5:30 باندې کوو یا زیات نه زیات 3:30 کوي نو څونه فرق شو نو دا خو فرق نه شو. یا د مازدیګر لمونځ چې وشي بیا د ماښامه پورې څومره ټایم وي ښه ډېر وخت دی کم سے کم 2.5-3 غنټې وخت دی ولې چې هغې د مازدیګر لمونځ په وخت کوي. بیا د ماښام والا نو مقصد د خبرې زما دا دی چې دغه فرق لم اعتبار نشته نو چې څومره خلک میاشت وویني نو په هغې به عمل کولی شي. فقهاو لیکلي دي چې د روژې میاشت 6 کسان ګواهان میاشت وویني او په هغې باندې بیا نور خلک ګواهان کي چې ما لیدلی ده لکه په دې 6 باندې 20 کسه 30 کسه نور ګواهان شي چې او په دې زموږ اعتماد دی دی لیدلی ده نو چې دغه خلک په هغې ګوی کوي بیا نور خلک په دې نورو 20 ګوی کوي نو دا سوونو ته رسیږي. نو چې دومره ګواهان د میاشت په لیدلو د روژې پیش شي نو بس دې کې بیا د مشرق او د مغرب یو حکم دی د مشرق او د مغرب یو حکم دی چې هلته میاشت ولیدې شوه او دلته دغه اطلاع په صحیح طریقه باندې راغله بس دا ټول خلک باندې واجب دي چې دی به روژه نیسي. چې هلته میاشت ولیدې شوه او په هغې باندې ګواهان پیش شو قاضي ته او قاضي حکم وکړو چې او ستاسو ګوۍ قبول ده قضا او فیصله او حکم یې واورو نو که مشرق ته دغه پیغام ورسید نو په دغه میاشت په لیدلو به دا د مشرق خلک څه کوي په دې واجب دي چې اختر پې وکړي. تاسو پوهېږئ په مسله باندې زمونږ د پاکستان بعضې مولیانو خلک په تیاره کې ساتلی دي عوام یې دوکه کړي دي وایي نه جي هلته کې بیله میاشت ده او دلته بیله میاشت ده هلته بیل ورځ ده او دلته بیله ورځ ده هلک دا ورته چا ویلي دي د خدای پیغمبر علیه السلام حکم دی چې میاشت چې ولیدله او په هغې ګواهان پیش شو هغه ګواهان د دنیا بل ګوټ ته ورسېدل اختر ده روژه ده فیصله ده په دې باندې په دې دوکه کې دی د مسلمانانو باندې روژې وخوړې اخترونه یې پې ګډ وډ کړل پته نشته چې دی له په دې کې په لاس څه ورځي روژه بل کس نشي زور دی له ورځي او د ځان بیا پکې د خېټې نه خبرې هم راوباسي چې دا دی او هغه دی پلان دی په خلکو روژې هم ماتوي نو دا محض جهالت دی محض بې علمي ده
او محض چې دینو تاوان کې واقع دي. دیو جن معزز سامعینو تقریبا 15 کتابونه چې زمونږ د امت د علماو د فقهاو فتاوی دي، فتاوی قاضیان شامی عالمگیری او دغه رنګې څومره کتابونه ما سره پراته دي. په دې ټولو کې دا حکم دی چې اختلاف د مطالع لرا اعتبار نشته دی. اختلاف د مطالع دی ته ویلی شي چې الکه هلته میاشت راښکاره شوه نو جي دغه اختلاف ته هغې د هغې ځای کې ښکاره شو. مطالع ځای د خطو د میاشت ته وي، دلته نه ده راښکاره شوي، موږ نه منو. نو فقهاو کتابونو امت د علماو دا خبره فیصله کړې ده چې دې له اعتبار نشته چې هلته ولیدې شو دلته لا نه ده لیدلی شوی، نو ګینه دا به نه دا بني چې هلته ولیدې شو بس دلته هم دا حکم دی. فکر مه رسید خبرې ته، دا حکم علماو فقهاو کړی دی. ګورئ زه تاسو ته یو حدیث ویم، د مشکات کې م راغلی دی. د دواړو جانو سردار مبارک روزه وه، صحابه کرام هم روژه نیولې وه. مدینه منوره کې میاشت ښکاره نه شو، میاشت ښکاره نه شو. داسې وخت راغی صحابه یو قافله د یمن نه را روانه وه د تجارت، دقه دي چې د کچه کچه غرمه کې را ورسېدل. رسول الله مبارک ته وی قربان تاسو څه چل وی؟ نو خو روژې دي، اختر دی، لا نه دی. وی قربان مو خو موږ بیګا په پلانګي کنډو کې میاشت لیدلې دله، پلان کې ځای ښایي چې هلته مونږه قافله وه نو په هغه کنډو چې راختو نو مونږه میاشت ولیدله. نبی علیه السلام مې ښه تاسو لیدله وی یو بس اعلان یې وکړه هلکه روژې ماتې کړه. په صحابه کرامو روژې ماتې کې وی چونکې د مانځه وخت تېر دی د اختر لمونځ به بیا سبا له وکړو. اوس اختلاف د مطالعو له اعتبار کې نبی علیه السلام به وی چې نه هلته دې ولیده بس هغه دغه ځای و موږ به دلته لاینو بیا به اختر کوو. دا خبره داسې نه ده، خبره همدغه ده چې اختلاف د مطالعو له به اعتبار نی چې هر ځای چا ولیدل او ګواهان صحیح د شرع مطابق پیش شو، قاضي په هغې فتوا ورکړه، په هغه قاضي په ګواهۍ بیا خلکو ګواهي وکړه نورو کسانو، بس په هغې باندې حکم په ټول نومي کلمه ګو مسلمان باندې واجب شو. دی به روژه هم هغې سره کوي او اختر به هم هغې سره کوي. په مسله پوهېږئ که نه روژې نیولې یې مونږ خو هر کال د مرۍ ستړي شي او په دې منبر یې وایو، د روژې هم وایو د اختر هم وایو. 25-26 سالو راسي خو څوک به یې نه او اخوا دیخوا. به هر صورت زما د دغې کتابونو سره اتفاق دی، د دغې احادیثو سره مې اتفاق دی، چونکې اوس راځم اصل مسئلې لره چې دا حدیث دی چې صوموا لرؤیته، د دې نه مونږ استدلال دی چې میاشت په لیدلو روژه کې او میاشت په لیدلو اختر کې بس زمونږ په دې باندې د ټول امت یعنی پاکستان کې خو د دې اهتمام نشته، خدای خبر چې دې څه مقصد دی. او په سعودي عرب کې چونکې هغه یو اسلامي ملک دی نو هغې کې د دې مکمل سرکاري سطح باندې اهتمام دی. د هرې میاشتې دپاره د هغې کمیټي وي، هغې ګوري، غټ غټ دوربینونه دي ورسره په هغې کې ګوري. نو دا میاشت هلته دې ځل په سعودي کې لیدلې شوې وه نو روژه زمونږ د خالي د ورځې نه وه، مونږ سره ډېرو مسلمانان ته نیولې وه که نه، نو د خالي د ورځې نه روژه وه. ام هغه حکم سره ام هغه فیصلې سره به زمونږ روژه جاری وي تر دې پورې چې زمونږ د خالي شپه بیګاله دا 29 شعبان رمضان راځي، څه راځي؟ 29 رمضان المبارک د بیګاله، او د اتوار شپې 30 دی. د اتوار په شپه کې چا میاشت ولیده خو د اتوار به اختر شي، ګینې اختر نشته. 10 په د اتوار په ورځ پوره شي او د پیر مبارک په ورځ باندې صحیح او حق اختر دی. اوس لانجې به څنګه کې دلته درپسې خلک راشي، حکومت پولیس راشي چې هلکه دا ولې، نو تاسو به ورته وایئ چې 4 کنجه دنیا کې اختر دی، چې عربو کې دی خو دلته هم دی که نه، ولې چې هغه قاضیانو خو حکم ورکړو موږ له واجب. افغانستان کې دی نورو مسلمانانو روژه او اختر دی، صرف یو دلته اختلاف دی
چې دا نشته او دا نشته باید چې په دې مسله کې دوی ټول یو متفق شي او په دې یو فیصله باندې دی حکم وکړي لکه څنګه چې رسول الله مبارک د هغه قافلې والو په لیدلو د میاشتې چې چند کسانو حکم یې وکړ روژې ماتې کوي ولې چې دا هم مسله ده چې د اختر په ورځ روژه دا نه کېږي د اختر په ورځ باندې روژه دا مېلمستیا ورځ ده الله تعالی په دې ورځ نفلي مونځ هم معاف کړی چې نه به کوي د اختر د مانځه نه مخکې به نفلي مونځ نه کوي ولې حضور وی وهذه ایام اکل و شرب و جماع و ذکر الله دا د اختر ورځې چې دا د خوراک سکاک دي د جما دي او د الله تعالی د ذکر اسکار ورځې دي په دې ورځ باندې هغه پښتانه وی واړه به وي د چا روژې په زور ووایه چا نه خو یېرېږم په دې ورځ د چا روژې وایي د اختر په ورځ هلکه د شیطان روژې نو ستاسو خوښه ده که شیطان سره ځان ملګری کوئ که مونږ مسلمانانو سره ځان ملګری کوئ په مسله پوه شئ نو دې وخت کې به بیا خلک بعضې د ځان له مفتیان ساس کړي نه نه جي هغې بیل ځای ده او زمونږ بیل ځای ده هغې بیل حکم دی او زمونږ نه ته به ورته وایې چې دا میاشت د الله ده د چا ده د الله تعالی میاشت ده دا انور د الله تعالی نور دی دا دنیا د الله تعالی ده دا هغه الله تعالی حکم دی چې میاشت وینه بس په دې اختر کې او چې میاشت وینه په دې روزه کې دا پیغمبر مقتدا حکم مبارک فرمایلی دی رسول اکرم سید عالم صلی الله علیه وسلم فرمایي صوموا لرؤیته وافطروا لرؤیته د دې پلیدل روزه کې او د دې پلیدل باندې اختر کې نو دا لیدل یوازې ستا اعتبار نه دی چې تا ونه لیده ګینې نه بی علما یو قول کوي وی نفي د علم یو سړي ته علم نشته نه په هغې باندې نفي د معلوم نه راځي تا ته به پته ني تا به نې لیدلی نو نورو خلکو خو لیدلی ده که نه ټول خلک خو میاشت ویني که نه خو چند کسان یې ویني نو هغه کسان چې ویني د هغې په لیدلو تاسو اختر کې د هغې په لیدلو تاسو روژه کې نو معززو سامعینو دې ځای کې اختلاف د مطالعو نشته نه ولا اعتبار شته دی زمونږ همدغه حکم دی همدغه فتوم ده چې تاسو به که خیري بیګاله په دې جامع مسجد خیب کې انشاءالله شبینه وی ختم قرآن وی مونږ به د 29 په طریقه باندې که خیري ختم ادا کوو او په هغه طریقه باندې به انشاءالله د مازدیګر نه دا ختم شروع کیږي او یوې شپې کې به انشاءالله د قرآن عظیم الشان ختم کیږي تاسو ټول مسلمانانو ته دا اعلان او اطلاع ده چې په وخت باندې حاضری کوئ چې د دې په اورېدو کې شامل شئ او یو مکمل د ختم ثواب تاسو ته میلو شي کومو خلکو چې دلته روژه نه ونیولې پاکستان کې دی چې لاړل سعودي ته د اخر ورځو لا نو دی هلته به دوی څه کوي بیا به هم د هغې سره روژه نه کوي اختر نه کوي کوجه به دا روژه به یې وي چې نه نه جي مونږ هلته لیدلې نه وه نو مونږ روژه نه ده نو هلته خو بیا منې او دلته نه منې عجیبه انصاف دی د دې خلکو معززو سامعینو خپلې روژې مه خرابوئ خپل منځونه مه خرابوئ خپل خاص د خدای پاک چې کومې مقررې شپې دي هغې کې رد و بدل مه راولئ اوس چې دی بیګاله 29 دی د خدای په قانون کې او ته وایې نه بیګاله 28 دی سباله 29 دی نو دا خو د کفارو شیوه وه دا به د مکې کافرانو دا کار کو هغې به څه چل کو هغې به انما النسیء زیادة فی الکفر هغې به نسیه کوله په اسلام او په دین او په قانون کې وی دا زیادت ته په کفر کې الله پاک فرمایي چې کله به دغه میاشت راله ده رجب په هغې کې جنگ حرامو نو هغې به وی دا رجب نه شوه په دې کې به خپل جنګ وکړو دا بله چې راله هغې نه به یې رجب جوړه کړه دا لکه د دې نه شو هغه به هلته کړو دا به دلته کړو دا خو د هغې شیوه وه نه دلته چې د خدای په قانون کې روژه ده نو ته به هم روژه نیسي د الله په قانون کې چې اختر دی ته به هم اختر کې د الله په قانون کې چې کوم دی جمعه ده ته به هم جمعه کې دغه یو میاشت پسې
دا یو نور پسې یوې شپې ورځې پسې به ټول دی چې دا د الله په قانون کې همدقسې مقرره د معززو سامعینو. دا مې درته پښتو کې لنډ الفاظ ویل، ورنه دومره کتابونه عبارتونه دي په دې باندې چې په ویلو به ستړی شي. موږ ته شریعت یوه مسله هغه خبره په تیاره کې پټ پټه نه ده پرېښودلې. دا ټولې خبرې حضور پاک او علماو ښکاره کړي دي، د هغې هغه خبرې ای واضح کړي دي چې داسې دي، و چې عمل په دې باندې ټول مسلمانان په اتفاق سره وکړي نو مسله بیا بالکل درست راځي ان شاء الله العزیز. دلته به همدغه طریقې سره زموږ عمل درآمد وي. بېګاله به زموږ 29 شعبان وي او بله ورځ به زموږ 30 توبه خدای رمضان وي او د اتوار به 30 رمضان وي. د پیر به انشاءالله د سعودي سره زموږ اختر وي. باقي د مونځ مسله وه که چا ډېرې لانجې ګونجې کولې نو د حضور په حکم به عمل وکړو. هغه مې چې بس ځا دا مونځ به سبا وکړو خو روژه ماته کې نو انشاءالله بیا به خیر د مونځ به بیا په دویمه ورځ وکړو. الله دې عفو وکړي، دا هم زموږ یو کمزوري ده. څوکو د اتفاق نشته، یعنې زمونږ په 4 چاپېره علاقه ډسټرکټ 400 کې ټولو به یو اختري. تاسو وګورئ د پیر به اختري هلته باقاعده اعلانونه کېږي، منځونه کېږي. مومن چې څومره د ډېری شب قدر نه ونیسه تر باجوړه پورې دې ټوله دې ځل اتفاقا اعلان سعودي سره د روژې کړی دی. ټول اتفاقا کړی دی چې زموږ ای سر روژه هم ده او اختر به مې هلته به اختري او دلته به موږ وایو چې نجم مونږ خو لا نه ده لیدلی که نه. نو ته خو بیا په دویمه شپه هم نینې کوریز راله بیا به څه کوې؟ بیا لاچار مونږ سره نیسي که نه. دا تیر ځلم روژه کې خیان لو خدای پاک ښه تېره درنه ورځ راوسته نو چا هم نه ولیدلی، خو د شرم یې بیا مونږ سره روژه ونیوله. ولې چې بیا هم نه نیوله نو بس بیا خو ملامت و که نه. نو معزز سامعین خبرې مې ترخې دي خو ستاسو د پیدې دي که نه؟ ترخې دي خو ستاسو د پیدې دي او زما د پیدې هم دي. باقي پاتې شوله بله مسله په دې کې چې د اختر شپه باندې بعضې خلک دا په غفلت کې تیروي. نو دا په غفلت کې تیرول نه دي پکار. حدیث مبارک کې محبوب علیہ السلام فرمایي چې د اختر شپه چارونه کړه په عبادت باندې، په ذکر او اذکار باندې. نو په هغه ورځ د قیامت چې د خلکو زړونه مړه کېږي نو د دې انسان زړه به ژوندی وي. لکه دومره هیبت په قیامت کې چې زړونه پښتو کې خلک وایي ډوبېږي که نه، نو هغه زړه ډوبېدو نه به قیامت کې بچي او زړه به دماغ به سوچ په بحال وي او ثواب خې په خپل ځای دی. نو تاسو به دغه شپه اکثر خلک لاړ شي په بازارونو کې او په بسیاتو کې ګرځي. هغه خاص د خدای د رحمت حدیث کې دلته راغلی دي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د اختر په شپه الله پاک دومره خلکو ته بخښنه کوي چې څوک ته سوال کوي، زاری کوي او ناستي چې په دې ټول رمضان المبارک کې څومره الله بخښلي دي د پیل رمضان نه تر اخره پورې، نو دغه مقدار ټول بیا په دې یو شپه باندې بخي او جنت ته داخله او د دوزخ د اور نه پامن کوي. او تاسو ته پته ده چې د رمضان المبارک د میاشتې په یو ساعت کې یو لحظه کې 60 هزار کسان الله د دوزخ نه آزادوي. یو ساعت کې یو ساعت د خدای خو چپی دي د رحمت په یو چپه کې. نو حسابو که چې څومره کروڑونو اربونو نم اوړي چې دومره خلک الله بیا د اختر په شپه باندې معاف کوي. نو دا شپه ډېره د عاجزۍ وي، ډېره د سارې وي او د سوال نه چې الله دا روژې مو قبولې وګرځې، دا خطاینې مونږ نه پکې شوي معافي راته وکړي. بله مسله په دې کې زمونږ ټایم فکس بالکل پوره دی، ګرمیم ده. د سرسایه باز اکثر خلک تپوسونه کوي، دا خو ما تېره جمعه ویلم وا، تاسو ته پښتو کې بیا ووایم چې تاسو سرسایهګانې د اختر د مانځه نه مخکې ادا کې 180 روپۍ فی کس د ټول نه چوڼ همدغه راځي. ور چې نن سبا پیسې دي، غنم ډېر کم خلک ورکوي، اوړه کم خلک ورکوي،
او د هغې حساب چې ټوټل وجنګې 180 یا 175 روپۍ جوړېږي بس دا سرسایهګانې په وخت باندې ادا کړي. زموږ د امام صاحب رحمت الله علیه مذهب دا دی چې ته به د فقیر یا د هغه کس حالت ته وګورې هغه شی وله په سرسایه کې ورکړه. که د هغه پیسو ته حاجتي پیسې ورکړه، که غلې ته حاجتي غله ورکړه. او د امام شافعي رحمت الله علیه مذهب دا دی هغه وایي چې نه بس غنم به ورکې یا به کجوري ورکې، بل شی به نه ورکې. او د مدینې منورې د جانان دا طریقه وه چې ټولو خلکو به سرسایه مسجد نبوي ته راجمع کوله. یو لوی ډیرې به جوړ شو په جومات او هغې دپاره به حضور پاک بیا څوکیدار مقرر کړ چې ته د دې څوکۍ کوه څوک یې غلا نه کړي. نو ابي هريره صاحب یو ځل څوکیدار کړی. ابي هريره صاحب ته وایي ته بېګاله دې څوکیداري کوه خو ګوره د شپې به یو غل راځي بیدار اوسېږه. هلکه دې کې هم د حضور د علم د پټې خبرې علم ثابتېږي که نه. مخکې نه ورته وایي یو سړی به یو غل به راځي خو بیدار اوسه ورته وګورې. چې نیمه شپه رښتا ابي هريره وایي یو سړی راغی څادر یې ویړ کړ همداسې نښتې ده همداسې نښتې ده ډک یې کړ روان. وایي ما ونیو چې نه حضور پاک ته پیش کوم. وایي راته بچي مې ډېر وږي دي نار دي. وایي بس پرې مې خو زړه مې پرې خوږ شو چې ځم. وایي چې سار څنګه حضور مسجد ته راغی. وایي راته وایي یا ابا هريره ما فعل کاثیرک البارحه. ابي هريره بېګاني قیدي سره دې څه چل وکړ. وایي قربان هغه خو ډېر مینت اظهار یې وکړې بچي مې وږي دی مې خوښه کړه چې ځنو. وی ښه بیدار اوسه بیا به راځي بېګاله بیا به راځي. و ابي هريره صاحب وایي چې بیا نیمه شپه شو بیا را وی بیا راته ډېرې مینت یې وکړې بچي مې نار دي ګورې. وی بیا مې خوښه کړه. صحابه ډېر نرم دله مو کفارو مقابل کې سخت دله وو. وایي چې سار شو بیا د دواړو جانو سردار مبارک راته آواز وکړه د لرې نه چې ویلي د مسکې شو یا قیدي سره څه چل وکړو. وایي صاحب مې پرېښی دی. وایي ورته وایي ښه وایي بېګاله به بیا راځي ښه وګوره بیدار اوسېږه بیا د نه لاړ نه شي راټینګ یې چې بیا شپه شوه بیا راغی شیط چې راغی دغه ډکۍ بس کلک یې ونیو ورته وایي نن خو نه پرېږدم. وایي د ابي هريره د علم ډېر شوقین و. وایي زه به تا ته یو مسله وښیم دا آیات الکرسي نه ده دا چې د شپې سملیو ته ووې په هر څه دي وویله بس هغه دی ته به نه غل راځي او نه به شیطان راځي او هېڅوک به هم نه راځي محفوظ به په ارام به وي پارس. بس ابي هريره خو د علم شوقین وایي ښه دا خو دې راته ښه مسله وښوده. وایي ځه پرېښوده لاړ چې لاړ سار شو حضور ورته ابي هريره قیدي څه کړه. وایي قربان هغه خو راته یو ډېره ښه مسله ښودلې ده. څه مسله ده؟ دغسې آیت الکرسي راته ویلې ده. وایي ښه خبره خو رښتیا کړې ده خو دا ګورې شیطان و ښه دا څه و شیطان هم کله کله صحیح خبرې کوي. خبره دې ښې کړې ده درته خو دا شیطان و. نو هسې مې دې پورې وې چې دغه صدقه فطر چې وه حضور پاک په خپلو لاسونو مبارکو بیا د مدینې منورې په فقراو باندې تقسیموله. هغه وخت کې دا دستور ټلی وواله نو دا طریقه کارو هغه وخت کې. اوس چونکې د هر چا د خپل مخسر ده. بله مسله پیدا کې دا ده چې صدقه فطر ورکوې نو دا به یو سرسایه ټوله ورکوې. داسې نه چې 180 روپۍ دي او دا ته تقسیم کې 50 یو پله 500 بل دا بیا نه کېږي. دا به څه کې یو کس ته چې هر چا ته ورکې خو پورا یوه سرسایه به وله ورکې که ټولې ورکې او که یوه ورکې. نو چې یوه ورکې نو 180 یا 200 به ورکې یو کس ته. بیا چې وی چې بل هم خوشحالوم هغه له بیا ورکې 200 که ورکې یو بل سړی هم خوشحالوم هغه له به هم ورکې 200. په خبره باندې پوه شوې. دا به منځ کې نیموی را نیموی نه دا به پوره ورکوې. دقه شي مسله ده قسم د کفارې هم ده د صدقه فطر هم ده او دغه رنګې د روژې هم ده د منځونو هم ده د دې ټولو ده. په دې باندې الله پاک د انسان روژې قبلې غاړه پې ازادېږي. معزز